يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ده سورة مريم 41 نمبر آیات تے شپږما نمبر رکو 41 نمبر آیات د سورہ مریم. فدی آیاتونو کی اللہ جل شانہ د ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام هغه واقعا بیان د دې واقعات او د قران مقصد هغه داوی چې د معاشره دی د بد اخلاقینا د بد فعلینا د لویو گناهونو نه صفا شي. چم غړ غړ گناهونه د هغې لپاره د انبیاو راتګ شوي هغې کې شرک چې د شرک دپاره د انبیاو راتګ شوي چې تاسو د الله جل شانه سره چې څوک شریک جوړوي هغې له دعوت ورکړئ چې د الله سره په عبادت کې څوک شریک مه جوړوي. د انبیاء غرض او مقصد د کار دقه او دغه شان دا ډیوټي حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام ته مواله شوی و. خود قرآن خلاصه او نچوړ او غرض او مقصد دا دی چې معاشره دی د بد فعلی نه صفاوي د گناهونو نه صفاوي معاشره دی الله والوي تقوادار دی وي او د گناهونو بچ کېدونکي دی وي. فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم او یاد کا په کتاب کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام انه کان صدیقا نبیا بشکا و دا ابراهیم رښتونی او پیغمبر وو. اذ قال لابيه یا ابتی هغه چې دوی خپل پلار ته یا ابتی ای زما پلارا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ای زما پلارا تاسو ولې د داسې عبادت کوئ چې هغه نه اوري او نه ویني ولا يغني عنك شيئا او نستانه ضرر ولا سیس چې دینو دالر کولی شي. یعنی دا بوت چې دا خو یو عام ګټه ده او تاسو د دې عبادت کوئ نو دا بوت خو نه تاسو څه आवाज اوري او نو تاسو یې نشره دا خلک رااله دا زما عبادت کوي نه تاسو نه یې او کو تاسو بیماران شئ نو تاسو نه د بیماری یو چیز نشي لر کولای هیڅ یو ضرر هیڅ تاسو نه شي لر کولای نه تاسو بیا ولې د داسې چیز عبادت کوئ. یا اباته ای زما پلارا انی قد جاءنی من العلم یقینا راضی ما ته وحی ما ته د الله جل شانه د طرف وحی راضی ما هغه سیز لم یاتک چې د هغه ته ناراضی لارا زه الله پیغمبر جوړ کړم ما ته وحی را لېږي هغه وحی چې دنو هغه ته ناراضی دسې وته نه وي ای پلار زه عالم ما او ته جاهل نه دسې نه وي ما ته د الله تر طرف وحی راځي او تا ته چې دنو هغه وحی ناراضی فتبعني بس ته زما د هغه وحی تابعداري وکا اتباع وکا لازم دا تقریبا انبیاء پسې اقتداء کول د امین فانبیاء پسې اقتداء کول دا لازمی دي. اهدک صراطا سویا دا جزو خیمتات نه غلارا او نه غلارا هغه د ګنا نه بچ کیدون کی لار ده
هغه د بدکارۍ نه بچ کیدونکې لاره ده، هغه د بد نظرۍ نه بچ کیدونکې لاره ده. زمونږ د انبیاو او بالخصوص د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راتګ د دې لپاره شوی و چې معاشره چې ده نو دا د ظلمت نه صفا شي، دا رڼا طرف ته راشي، دا د اسلام په جامع سره دا روښانه شي. خو نن سبا د نبی علیہ السلام امت چې دی نو دا بل طرف ته روان دی. او کو د موبایل په ذریعه سره د فیسبوک په ذریعه سره کو د ټیک ټاک په ذریعه سره دی نو پکار دا. او نن سبا خو زمونږ د ینګلکان ټول پټول چې دی نو ټیک ټاکران دي. صحیح ده وکا خو سو وکا پکې تو خپل یو جامه د اسلام جامه چې ده نو دا معاشرې ته وښایه، د موبایل په ذریعه سره یې وښایه. چېرې زما د پیغمبر جامه داسې وه، د موبایل په ذریعه سره یې وښایه، خو قرآن ورته وښایه، موبایل په ذریعه سره یې وښایه، خو د پیغمبر سیرت ورته وښایه. نن سبا مسلمان موبایل ته چې شوی دی نو دنه قرآن هم پاتې شو، دنه دین هم پاتې شوی دی، او چې ټیک ټاک هم کوي نو په هغې باندې هم ډامتوبونه کوي، ګانې پې پرېږدي، صحیح ده نعت پې پرېږده، نبي اسلام مدحه پې پرېږده وی کا، قرآن تلاوت پې پرېږده وی کا، ګناه پکې مه کوه دا، خو غلط مه استعمالوه. ته معاشرې له د اسلام تصور ورکه، بد تصور معاشرې ته مه ښایه چېره موږ مسلمانان ټول ډمان یو، موږ مسلمانان ډمان نه یو، موږ الله ډمان نه یو پیدا کړی، موږ الله د پیغمبر علیه السلام امتیان پیدا کړي، د انبیاو مقتدای پیدا کړي. نو چې موږ مسلمانان یو نو بیا پکار ده چې موږ د مسلمانۍ کم تصور دی، کم صورت دی، کم تصویر دی، هغه موږ تمام معاشرې ته وښایو چې ها مسلمان به داسې وي. نو چې فحاشي به خورو نو د فحاشۍ په ځای چې موږ په خپل اسلام چې دی نو دا خور کړو چې یو داسې څیز موږ شیر کړو چې د هغې نه موږ ته نه تمامې دنیا ته فایده ورسېده نو دا څومره ګټه موږ وکړه. نو پکار ده چې موږ میډیا مې استعمالوو چې په هغې کې موږ تصویر د مسلمانانو، تصویر د صحیح مسلمان پیش کړو، دا نه چې د ډم مسلمان، دا نه چې زه په ګډم توپ کوم، دواړه کېږي، ته ډم توپ کې هم به کېږي، که ته بنات پرېږدي هم کېږي، خو که ته صحیح تصویر دا معاشرې ته شو کې نو معاشره به پې څومره خوشحاله شي، څومره رونقه به پې شي. نو داسې کول پکار دی چې موږ خپل صورت، خپل تصویر، خپل د اسلام هغه جامه موږ سوشل میډیا ته راوړو. نو فرمایي یا ابت لا تعبد الشیطان، او چې څوک دغه ډمتوبونه کوي دا خو د شیطان عبادت دی. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څه فرمایي؟ ای زما پلاره لا تعبد الشیطان، د شیطان عبادت چې دی نو مه کوه، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بېشکه دا شیطان دی د رحمان عصیا نافرمانه. نو تا به هم د الله نافرمانه کي، نو ته ولې ته خو مسلمان یې نو ولې د الله نافرماني کوې؟ او ودې کړه نو بیا پسې فورا توبه وباسه، او که داسې ډمتوب دې کړي وي نو فورا یې لرې کړه. بیا فرمایي یا ابت انی اخافو، ای د پیغمبر پلار دی، دا دې څوک نه وایي چېره زما بچی عالم دی، دا دې څوک نه وایي زما پلار عالم دی، دا دې څوک نه وایي زما رور عالم دی، دا وګوره دا د پیغمبر پلار دی. څه فرمایي؟ یا ابت انی اخافو، ای زما پلاره زه یېرېږم په تا باندې، ان یمسک عذاب من الرحمن، دا چې ته دا غټ غټ ګناهونه کې هسې نه چې تا ته در ورسي د رحمان ذات د طرفه عذاب در ونه رسي، فتکون للشیطان ولیا، پس شی به ته شیطان ته ولیا قریبا، ای نږدې به شي ورته. نو د الله نافرماني چې ده نو دا پرېږده او د الله ملګری جوړ شه، د شیطان دوستاني چې دی دا پرېږده او د شیطان دشمن چې دی نو دا جوړ شه. او دا به په څه سره کېږي؟ دا به د دین په زده کړې سره کېږي چې موږ کله د دین زده کړه وکړو، صحیح تصویر موږ معاشرې ته مخې ته راوړو. الله دې عمل وکړو. الحمدلله.